منګه خو د پی کې 8 یو د منیسټر محب الله خان د قافلې ورکران او زموږ میشن دا دی چې د عمران خان جلسه کامیابول عمران خان په 2023 کې بیا وزیر اعظم کول او پی ډی ایم لا او مخالفین د شټیس ورکول دا زموږ مقصد دی. تاسو کوم ځای نه راغلي؟ په پاکستان کې اسلامي فلاحي ریاست کومه دا ناره ده او د مدینه ریاست ته دا زموږ د قیام ناره ده او ان شاء الله موږ په دې کې کامیابی وکړو. موږ د پی کې 8 د محب الله خان منیسټر صاحب د قافلې خلک او قافلې را روانې دي دومره را روانې دي زمونږ دا خو هغه دي چې موږ صرف هغه دلته کې د دې منیسټر محب الله خان او ان شاء الله چې زمونږ قافلې اوس راشي د تاسو منیسټر محب الله خان منیسټر محب الله خان مراد صاحب احسان الله خان عمران خان محب الله خان محب الله خان خپل نوم راته ووایه او د کوم ځای نه راغلی دی جلسې ده؟ زه خو زما نوم شهزاده دی او زه د دې مینګور یم. تاسو څه وایئ نننۍ جلسې په باره کې؟ نو د نننۍ جلسې په باره کې به خو مونږ دا ووایو دا دومره مخلوق چې راغونډ شوی دی دا د هغه لپاره راغلی دی دلته کې د چا دلته کې نور واده ماده نشته او که دا چېرته داسې یو خبره راشي که نه په دې عوامو باندې چې هغه 10 لکه خلک غوښتی دی نو انشاءالله تعالی چې هلته به 100 لکو نوم د هغه په وینا باندې زیات دي او د هغه چې څه مطابق خبرې هغه به کوي. مونږ دې خلکو ته دا وینا کوو چې دا حکومت په قلاره پرېږدئ دا مهنګایي هغه نه ده رایستې دا مهنګایي د هغه دا خواهش نه دی چې زه د عوام خراب کړم زه د عوامو له زور ورکړم د هغه دا خواهش دی چې زه پاکستان په مخه بوځم او انشاءالله چې په مخه تللی دی دې خلکو لیدلي دي خپلو حکومتونه هم ښه دا اوسني چې دي دا حکومت ومیني خو په ځای نه پرېږدي غداران پکې دي نو کله څه وایي کله څه وایي کله څه وایي نو هغه ملک چې دی نو هغه یې مونږ ته بلوه کړی دی هغه یې دغه شان نیلام کړی نور مونږ داسې د سیاسي پارټیانو سره تعلق نه ساتو خو مونږ بیا هم لکه څوک چې په ایماندارۍ ولاړ دي څوک چې په ځان ته لکه په قرآن وایي چې زه غل نه یم که دا نور غله نه وی نو ولې به تښتېدل را دي شي که نه مونږ خو د نواز شریف هم ملګري یو په پاکستان کې دي کیني خپلې صفایانې دي وکړي خپلې خبرې دي وکړي نو چې څه غله دي د سچو نه غټ غل چې دی که نه زرداري دی د زرداري نه په پاکستان کې بل غټ غل نشته او دا غله لګېدلي دي د هغه سره ملګري شوي دي تر اوسه پورې خو 9 کاله نواز شریف لګېدلی و زرداري له سزا ورکړې وه وی دا غل دی او نن ځي د خپل جد دپاره چودري پللای دی که څه د هغه ته په خپو کې سملي او هغه غلو ته سملي ستا منشور خو دا نه و د اسلام منشور خو دا نه دی چې زه دې د غلو سره ملګری شم لکه سراج الحق صاحب شو په خپله ټینګ ولاړ دی په خپله باندې خپل منشور چلی هر څه چې کوي په خپله وینا کوي نه د چاته د لالچ ضرورت شته نه لالچ کوي څه چې کوي نو هغه په خپله مرضی کوي او دا اوسني خو چې دي دا ټول غله د یو بل سره د دې دپاره یو ځای شو چې دا حکومت لړاو کړو مونږ کرسو ته ورسو نو په کرسۍ خو یو سړی ناست دی نو ته نور څه ته رسې هغه ته صبر وکړه که د عوامو خوښ نه کړو بله پېرې لري ته به راشې که نه نو انتشارونه چې جوړوي دا ښه خبره نه ده عوام به خراب کړي د پاکستان